وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عن الزهري بن عبد الله ان عباده الاسواني وكان شهيد بدر وهو عظيم قوائم من العمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تحسوا في معروف فهو تاركه فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فلا يعلم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض ما تاسو طويل چې امام بخاري رحمت الله علیه او طریقه دا کله دې باب ذکر کې ترجمه الباب وکړي دا دې باب ذکر کو او تمام ترجمه الباب ذکر نه کلاوي نو دې متعدد وجوه دي چې کوم پکې لګراږي دې غلط نه دا باقي ودا تکړه یو دا دی چې ودا امام بخاري نه نسيان راغلی دی شوی ٹھیک ده کله انسان دې نسيان پر دي شي لیکن کمزوري خبره ده چې امام بخاري په دې کتاب دا دودا د ما تاسو ته ویلو چې کله امام بخاري رحمت الله علیه دا کتاب ولیکو او بیا دا غینه پس امام بخاري رحمت الله علیه وفات کېده په دې کې ډېره زمانہ تیر شوه نو په دغه زمانہ کې امام بخاري رحمت الله علیه په دې کتاب باندې ډېر نظر کړی دا څنګه چې ګنده به تاسو نه ولولې او څونه ما ویل په 233 کې د دې کتاب دا تکمیل کړی 203 شي او په 255 کې امام بخاري رحمت الله علیه وفات شوی نو 356 شو 3 او 55 وایا ها 3 نه پاس والا 3 سال وی نو 350 او 23 بازار ان شاء الله تاسو نو صحیح نه ښه څومره د امام بخاري د کتاب د فراغت او د وفات په میاشت وخت تیر شوی دی ها ډېر مشکاله نو ډېر مشکاله کې څومره نظر پرې اورول دي ډېر مشکاله نو دا خبره ماته خنه معلومیږي چې دا یې شي دویم سری دویم ویدار کاتبانو غلطیرا کاتب نه غلطي شوی د دې کې یا ناسخ چې پیرابری دی یا دواره او بلا جلا کو کاتب نه غلطي شوی دا خدا سره چې سرپیا مثال دا وځ کله موږ نه غلطي شي کنه نو ویدار کاتب غلطی دا جواب نه مانه دریم دا چې پیرابری چې کوم دته ناسخ دی کې دي شي دا غنه نسيان راغلي یا کې دي شي هغه ترجمه الباب پورا نه ضبط کړی امام بخاري نه یا نسيان راغلي یا امام بخاري نه ترجمه الباب پورا نه ضبط کړی دا زمانه له خدا جواب ځکه مې نه دی پوهه چې پیرابری خو امام بخاري خاص شاګرد دا نسخه ته نقل کوله بار یو ته مراجعه کړی چې بار مراجعه کړی نو څنګه را پاتې شوی نو دا جوړ نه شو دا مې نه دی پوهه نو دا درې خبرې چې کاتب غلطي یا د امام بخاري باندې نسيان راغلي او یا د پیرابری باندې نسيان راغلي یا غلطي د شوی د امام بخاري الفاظ ورته یاد نو دا کمزوري سرورم سدي اذا لمح کې با فصل دی لمح کې با فصل هغه څنګه مخکې د انصار ذکر وکړو آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار ودلته انصار دغه صفت چې پیغمبر مبارک صفت کړی دی دا یې وجه ذکر کړی چې دا انصار وایي پیغمبر مبارک دغه صفت وکړو نو به وجدان قبالي دا خلق دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په مخ کې دوی بیعت کړو او د مدینه د هجرت دعوت یې ورکړه نو دا وجه بل ذکر کې امام بخاري د مخ کې واپس دا خپل خبره د مخ کې سره مناسبت هم شو د انصار هغه وسط ذکر کوي چې دا کوم وسط د وجه نه دوی ته مقام حاصل هغه وسط به ذکر کوي د مخ کې واپس دا خپل جواب دی مزیدار د مخ کې واپس متعلقات نه دي یا د مخ کې واپس
بينزم جواب بندر توقما بينزم دار مولانا سيبو چه امام بخاری کلا کلا دلتا باب کی ترجمت الباب ذکر نکی ولی ذکر نکی تشحیصا للاذهان تشخیص پا حای سالسا تیشی تشخیص تیزول دا ذهنونو شاگردانو ذهن تیزائی ساتوری استا ذهن سمرا تیز دے سمتا دا ترجمت الباب خو مسئلہ مستنبتا دا حدیث تا استاد ذهن تیزائی چیزا دلتا تم یو مسئلہ مستنبتا کا دا حدیث تا دون کتاب کی ما مسائل مستنبط کر یو پا کتا مستنبط کا و تم سوچونا کیا سوچونا بکے و دی سر و دی ذہن تیز شی استنباط او دا اجتحاد مادہ بدل کے پیدا شی استنباط او دا اجتحاد مادہ بدل کے پیدا شی جو دم یو مسئلہ و باسم استاد ذہن تیز روی سر پارا ذہن تیز روی جتر دی حدیث نا مسئلہ مستنبط ہے کہ ترجمت الباب یو کر رہے لکہ تراجم امنا مسائل مستنبط ہے استاد ذہن تیز روی چلو باسا مسئلہ دلتا کی جواب تاقولی جواب نمون دلتا کی ترجمت الباب راویس تیرے جغلتو لے گا اگا ترجمت الباب سرے اگا دارچ باب البیعت علی امور الایمان باب البیعت على أمور الإيمان باب البيعة على أمور الإيمان باب ده بيان ده بيعت كيف أمور الإيمان مغروس يا بلا وجم در تولما كذا شيخ الهندي كريدي رحمه الله كذا دفعنا تعميم ده فائدة كذا تعميم ده فائدة كيف فائدة عام شيء فائدہ عام زمانہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمت الباب ذکر کرو وہ یو ترجمت الباب پہ ذکر کرے اور جتا باندې پرې خو دې تاسو یې راوباسه نو یو مولا به یو ترجمت الباب راوباسه فائدہ حاصل بل محدث بسوچ کوي بل راوباسه فائدہ حاصل بل محدث بسوچ کوي نو بل مسئلہ مستنبط ہے کہ وہ ترجمت الباب بل محدث بسوچ کوي نو بل مسئلہ مستنبط ہے کہ وہ ترجمت الباب دے گی تو پہلے سونا شو نو سو جواب شو مولانا یا دا کاتب غلطی رد نکلا امام بخاری نے نسیان راغلے دے رد نکلا پھر اپرینا یا نسیان راغلے دے یا امام بخاری ترجمت الباب دے یہ دے دا دو وجہ شوی کرے یا نسیان او یا دا امام بخاری یا یہ شوی دے نہیں کرے او یا دے خوب یہ شوی دے او یا دا کہ امام بخاری نا ترجمت الباب دے یہ شوی دے او یادا چلا دا مخ کے بعد فصل دے فصل سمانا حلتے الانصوار منقبت ذکر کا دلتے وجد منقبت تے کلا والے او یادا سبا کما چه مخ کے امور دا ایمانو دلتا امور دا ایمان لا مخ کے امور دا ایمانو دلتا امور دا ایمان یہ فصل کو او یا تشخیص دا اذہانو تا ذہن تیزی کی تمثلہ مستنبتا کا اور تمثلہ مرکا نمو مستنبت کرے باب البیعت علی امور الایمان او یا تعمیم دا فیدے یہ ہر محدث با سوچ گئی نوے مسئلہ بروباسی ترجمت الباب دے کری نورے تراجم براشی خلاص شو خبرہ اس براشو سند لا دویم براشو شرح الحدیث تا دریم بکو مسائل مستنبتا سلورم بکو چه غرض دا امام بخاری سرے او پینزم بسکو دلتے اصول اعتراضون نیراغی کے وگونا او شپگم خبرہ دلتا دا احناف و دا شوافی و منس کے اختلافی مسئلہ دا غیر دلائل او ترجیح تمام ہوتا دے اللہ سا خبرہ ابو الیمان حکم ابن نافع یو درنا بار تیر شرع دے ابو الیمان حکم ابن نافع دور بسیشا شعیر تیر شوی دے زہری تیر شوی دے ابو ادریس سوتے عائد اللہ دا عائد اللہ لقد نہیں بولے لے نم دے ابو ادریس عائد اللہ بولے لقد ندخا شخطا نشے لے نم دے بولے عائد اللہ ابن عبداللہ ابو ادریس او دا مشہور تابعی دے دا دخول صحاح راوی دے لکہ دا زہری و دا شعیر پشان دے أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عبادة ابن الصامت أنصاري
عباده بن صامت انصاری اگر چې د مقلینو نه د روایت کم دي او بیا هم لوی د اجل او صحابهونه دي هغه سوی وکانه شهید بدر د مناقب ذکر کوي د بدر کې حاضر شوی د یوم القبر او د بدرین متعلق تاسو تفصیل روان ان شاء الله او تیر شوی حضرت جبريل علیہ السلام تپوس کې د رسول الله مبارکنا کیف تعودون اهل بدر فیکم دا اهل بدر او حیثیت د تاسو سره څنګه شمیره نو رسول الله مبارک ته فرمایي چې دا موږ شمارو ومن افضل الناس موږ شمارو من افضل الناس شمارو دا په ټولو خلکو کې افضل خلک دی نو جبريل وتصوي وكذلك من شهد بدرا من الملائكة بدر کې چې کومه فرشته شریک دي هغه من افضل الملائكة نو یو خدا بدر او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په حق کې فرمایي اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم دا ناشنا دي باندې سوال کوم چې بدل لګي به جواب کوم اعملوا ما شئتم ثم فوحي کوي قد غفرت لكم په دې سوال کوم هغه اجماع دي روان دي بخاري دي سان کې دي شنن راشي سوال شي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اليوم قد من شهد بدر ده يوم القبر ده عبادة ليه؟ وهو أحد النقباء ليلة العقبة يوم مشران وهو ليلة العقبة نقبة جبل النقيب ده نقيب ستوي نقوم مشان او نقيب ودولي وي نقبة ينقبو سوري كولو توي يوشيكي سوري سوري كول أغيط أصل كي نقب سوري توي نقب نو دته نقیب ولې وای دا کڅوک چې سورې کوي نو کویلا معلومه وي سردار معلومه وي ماربل معلومه وي چې دلته څومره دي نو دا د قوم مشر د قوم د حالاتو تفتیش کوي دا قوم څنګه دي وګړي دي نه لري ضرورت شته که نشته زما خلاف ته بغاوت نه کی زما خلاف ته کې ګونه کی غلط کارونه کی يفتش عن احوال القوم صح يفتش عن أحوال القوم إذا قوم تقارس الضرورة تجي بادشاہ ولا وجه نو نقبات جمع نقیب دا نقب سوری تا وی نو چې څوک سوری وباسي په یو شی او په تلاش کوي سوری وباسي څه د پاره وباسي ډېر مقاصد دي د سوری څه مقصد لګیا دی نو دین د قوم مشر دی د قوم سوری وکړ یو تفتیش کوي یو مقصد د قوم د لپاره حاصل ورکړي او ليلة العقبة سمانا دا اضافت دا ادنا ملابست نئی عقبة پا منا کی غنڈے ہو دا غنڈے اس لیش تمام روزن در اشارہ کرنے کلچی جمر عقبة ہوئی جمر عقبة دا جمر عقبة ہوئی رد شیطان دا شیطانان ندی دا کتاب الحج کے راشی دا جمرات دی دا کانی سجو رنبی دا جمر اولا ہو چی دا منانا رازی منانا چی رازی نو بیا جمره وسطا نو بیا جمره کبرا نو دی جمره کبرا ته جمره کبرا موي غټه جمره او جمره عقبه ورته وي او الله وته په ګورونو باندې لیکلي دي خاصه چې لیکلي دي چوټا شیطان جمره اولا دیو ته لیکلي دي جمره دنیا مناته دیرا او دې میسته لیکلي دي جمره وسطا درمیانی شیطان دیلی کلی دی ورطا او بیا دی غٹ دیلی کلی دی جمع عقبہ او جمع کبرا دا بوڑ غٹ بوڑ او پارسیبانانو دیلی کلی دی شیطان بزرگ نمانی یو سری تا پوز غیر اللہ عالم میں قمقل خلق دے میں بولے کوئی کوئی شیطان دا زبرگ لکلے لے شیطان او زبرگ میں دا اگر زبرگ میرے چی مورتن ایک سڑی وائی بزرگ توی لویتا وائی شیطان بزرگ نو الحاصل لگت العقبہ دکا وائی چی دا غلے غنڈے وا دا غنڈے دا وجہ دی جمریتا جمرت العقبہ وائی کٹا غنڈے وا دا غنڈے شاہتا اسا غنڈے حکومت ختم کرے نو یو زیاو دا پوٹے مندی جماعت کارا شوئے اسی پوٹے نہیں مندی یو کمرے برابر جماعت تے دا کمرے نا بلک زیادی خیر
یو راکوټ جمعه ښکاره دی نو خلکو کې دا مشوره ده چې دا جومات په دې غار کې دننه و چې غر یې ته لرې کړ نو جومات راووته دا د جومات په غار کې دننه نه و د غر شاته و عقبه هغه غونډۍ غر د هغې شاته و نو چې غونډۍ یې ته لرې کړه اوس حکومت چې خلکو ته فراخي راشي دلته ډېر زیات تعداد کې خلک په مینا کې د مینا نه مکې ته راروان دي دا په دې غار کوزېږي نو هغه غونډۍ چې لرې کړه عقبه غونډۍ یې راکوټې غر نو هغه جومات ښکاره نو د دې عقبې لاندې د مدینې منورې انصار راغلي د حضور پاک سره بیعت کړل نبي علیه السلام به د حج په موقعو کې لګیا و چې د مکې د خلکو نه مایوسه شو نو د حج په موقعو کې لګیا و حج نه خو د بعض خلکو پخوا راتلل اوسه پورې نو چې د دعوت والا ورغلل عجیبه منظر و د مکې خلکو به څه چل کاوه هغوی به په لارو کې خلک کینولو چې د بار نه مسافر راځي ګورې پوه یې کې هسې لکه د بار خلک پې ایمان راوړي او دې بار لار نو موږ دپاره به دا د سر جوړ شي نو هغوی به خلکو ته ویې موږ کې یو هلک پیدا شوی او هغه هلک ساحر دی جادوګر او کاهن دی او که د هغه خبره مو واورېدله په د پلار او د زوی او د مور او د زوی منځ کې او د خاندان منځ کې زبردستې دشمنۍ به درته جوړوي او د پلار نه کوم دین هم در باندې پرېږدي نو خلکو به معلوم په غوږونو کې ایښودي د بار مسافرو چې هسې نه چې د غیر اختیاري د اواز هوا راوړي د موږ وخت یې رادننه نه کړو که موږ جادو نه شي دومره نفرت یې پیدا کړی نو د مدینې منورې شپږ کسانو او دا سل 11 د نبوت و د نبوت 11 کال نو رسول الله مبارک ورته وی زه تاسو سره یو څو خبرې کوم لږ غوندې ما سره دې غاړې ته شئ په دې غونډۍ شاته شئ هغې غوندې به څه وایي نو حضور پاک مبارک د ایمان دعوت کړی الله پاک مسلمانان شپږ کسان سحر وختي مشهورت وشو ویلو شپږ کسان د مدینې مسلمانان شوي دي خو دا لږ کسان و شپږ نو خبره دومره خوره نه شوه او رسول الله مبارک شپږو کسانو ته وایي چې لاړ شئ مدینې ته دا دعوت وچلوئ هغوی لاړل مدینه منوره کې دعوت وچلو او حضور پاک ورته فرمایلو چې کال له به د حج په ورځو کې په پلانکۍ ورځ دلته سره ملاقات کو ځان سره کسان راولئ خو پټ چې څوک خبر نه شي نو کال له 12 کسان راغلل څه پکې دغه هم اوسه نه وي دغه اوسه نه وي 12 کسان راغلل د دې غونډۍ شاته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د ایمان ورکړه هغه خدای پاک مسلمانان رسول الله مبارک ورته وفرمایل ولی امو کې اسعد ابن ضرارم رضی الله عنه دغه خدای به کار اختلاس اسعد ابن ضرارم ویزان سره کال له نور راولې او مهنت شروع کړي په مدینه منوره کې نو هغوی دا لومبې 11 د نبوت دا دویم 12 د نبوت او دا دریم 14 د نبوت 14 او د ذی الحجې میاشت ټول د ذی الحجې میاشت وه 11 د نبوت د پیغمبرۍ لا هجرت خو نه شي هجري نه یې شروع ذی الحجه 12 هغه د نبوت د بعثت او سیر ذی الحجه او 14 د نبوت او ذی الحجه نو چې هغې کې دوی ځان سره 2 کسان راوستل څوک 3 څوک 2 یادوي خو راجح دا دی چې اویا به وویم ځکه سره به حضرت او یا کسان یې راوستل هم د دې غونډۍ شاته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت د ایمان ورکړ الله پاک ټول مسلمانان څه پکې هغه ظالم او اکثریت پکې نه وي چې مسلمانان شو نو دغه وخت کې دوی دعوت ورکړ حضور پاک له هجرت چې د الله رسول مونږ ته پته ده په تاسو ته ملګرو په مکه کې ډېر بد حال دی ته مدینې منورې ته هجرت وکړه مدینه منوره کې به موږ ستا پوره حفاظت کوو نو حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت ظاهر کې مسلمان نو هغه کافر نو هغه فورا وویل د انصارو ته چې تاسو علما د عوارض وځئ دلته ټیک ته مخالفین ډېر دي او د یو مضبوط قوم دی هغه قوم په وجه دی محفوظ دی څوک به دغه نشي کولی او که تاسو بوته هلته او دته چا نقصان ورسو نو 2 کسانو زه به یې وایي تپوس تاسو نه کوم هغې ویل ته د اخلاص اوسه موږ به ځانونه قربان کړو او دته به څه نقصان ونه رسېږي انشاءالله ولدي او ته دې موږ راکړه رسول الله مبارک دعوت قبول او بیا دا ذی الحجه وکړه دا ذی الحجه نو د دې نه پس په محرم کې
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے مدینے کے سفر پہ وہ کدائی کرا محرم سفر اور پسی پر ربیع الاول کے رسول اللہ مبارک مخبر بیانا محرم نا صحابہ شروع کا محرم نا دیار نسم دیکھا دیار نس تیر شو محرم سوار نسم دا نبوت تی دیار نس خودل تا پورا شو دیار نس دل تا پورا شو لکہ دیار نسم دی حجیہ وا دیار نسم دا نبوت نو محرم کے سوار نسم کال دا نبوت شروع شو دیار نسم مکہ کی پورا دی محرم نا صحابہ شروع شو اور سفر نا اور رسول اللہ مبارک پر ربیع الاول کلا نو دا عبادے بن سامر سوکتے احد النقباء یو دا مشران دا قوم نو دا انسوارو لیلت العقبہ وشفد عقبہ دا شفید عقبی کے رسول اللہ مبارک دا مشران مقرر کر یا نبی علیہ السلام دا مشران مقرر کر اذا دا پلان کی قوم تا مشرے دا پلان کی قوم تا مشرے فی دا پلان کی قوم تا مشرے فی نو دا یو قوم مشرے دی مقرر کر لیلت العقبہ اذا خط ادنا ملابست تا سبا کما لیلتاً بايعت الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء العقبة قول ذيك تقديم أولاك ليلة بايعت الأنصار أغشفا بايعت الأنصار بيعت كريو مع النبي صلى الله عليه وسلم سرد رسول الله مبارك وراء العقبة نبونين شاتا نبونين شاتا في رسول الله مبارك سرى أنصاره بيعت كريم دي پاكيو اس مولانا سے بھی نقطہ وردتا دا مدینہ خلق ولی زرزر مسلمانی رہے جنہ دی وجہ کرتا ہوئے اور مدینہ کے یہودیان سے رہے یہودیانو با دا آخر زمانے دا پیغمبر صفتو نکو جدا آخر زمانے پیغمبر بنا دا بے صفتی دا بے صفتی دا بے صفتی لکہ اس تیمون دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر رکھا ہو یا دا مہدی ذکر رکھا ہو کہ مہدی برازی ہو التب و صلی بیعت کی ہو دون اللہ و صلی نبی بیعت کی ہو نبی محمد و دفلان نبی عبداللہ ہو قریشی بھئی ہو سو دقا سے ومن خدا لک صفتو نکو وفا قطب سابقو کہ رسول اللہ مبارک بالزیاد اوصافو ابرت ذکر کو ماں دا سے اوصاف کے حیران بشید نو دے یہودیان و خواہری کتابو نو دی بات دے دا مدینے دے مشرکانو دا نبی آخر الزمان اوصاف بیان کرنے اور چکر بے جنگ را رہے یہودیانو بسوے وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا یا آخری زمانے پیغمبر برازی من بوربان ایمان رو او اگر بڑے را طلبی تاسو من طور ختم ہوا نو چې دوی رسول الله مبارک ولید او د پیغمبر مبارک خبرې واورید او دا تعلیمات یې واورید او دا شکل یې هغه ته خو ما غواړي چې هغه يهوديان مونږ ته یادای او صاحب چې دې د يهود نو ورېدل هغه ټول پر رسول الله مبارک کې پراتو نو بدلاره ایمان یې کړو او چې دا ځکه ظالمانو چې بوي هغه يهوديان ایمان نه لرل عناد دا ونینا یعنی وی کوم پته و چې دا اخیری زمانه پیغمبر دی نصوص ویلی مانسوات تعالیٰ رب دے مسلمان نو دے پاگے کیوں اس کما عقبہ کیوں دا اللہ تا پتہ دا یعنی پڑھنبے کیوں پدویمہ کیوں پدریمہ کیوں و احد النقباء یو دا مشرانو نو دا انسوارو یا پیغمبر مشر مقرر کرے دا قوم دا پارا یا دا قوم دا مخینا مشر راوات دا قومون و مشران ناغلی دی پتہ لگے دلا کہ نور میرے خلق ایمان مدینہ کے راوڑے لے و دا اویا کسانے صرف مشران لیلتاً بایعت الانصار ورع العقبہ نو دا دسو منقبت شو دا عبادے رسالت دعا یو بدری دے او یو دا بیعت کونکو دا لیلت العقبین دے تاسو نمی کعب ابن مالک وی بدر قریر مشہور دے کوئی پرواہ نشتے چھے بدر کے نیم خود پر لیلت العقبہ کی ولی کدر لیلت العقبہ کی رسول اللہ مبارک بدر اشپل اسوار صلاح دعوت نہیں ورکر اسوار مسلمان شیر نبی نبدا بدر بدر کم دیتا لگا دو احوان سوار بیعت کو اور پیغمبر مبارک دے دعوت کو نصرت کو نبدا پیخ شو اصل وجہ بیدا دا دو منقبت دی نو عبادہ بالصامت قال مقدر کا أسوي أن عبادة بن الصامت قال مقدر كذا
عبادة بن صامت دو صفتونه دا جمله معترضه ده چې بدرین دی او د ليله العقبه بیعت کوونکې هم دی. قال وی سوي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا واستنی قال د پیغمبر تعالی راځي حضور پاک کو فرمائے وہ حالیت په داسې حال کې چې غیر چا پر علیه السلام نه حسابات ویوړل او مرګ خپلونه اصحابه د خپل مرګونه غیر چا پر ویوړل او فرمائے حساب لري ولی حساب لري ته عصر د پټو ته وایي چې په وجود کې لګېدل پټه په دې پټو دا وجود مضبوط وي دا رنګه ډاله په یو بل مضبوطي یو کس خودمره تکړه او چې ډله شي په یو بل مضبوط شي. حوله ګیر چا پیر علیه السلام عصابة دلوه من اصحابه اصحاب رسول الله مبارک اصحاب نسبت رسول الله مبارک توشي دا صحابه کرام ته مراد دي. نو حضور پاک سوې دې مرګرو ته بایعوني ما سره بیعت وکړي. نو دې کې نشته بل روایت کې راځي چې قد بایعناک یا رسول الله دا الله رسول ما خطاز من خطا سره بیعت کړی. بل روایت کې شته دوینه بایعوني ما سره بیعت وکړي. دې بیعت ته بیعت وایي مولانا صاحب بیعت توسط ته وایي اصل کې یو شي کلک والی نو دې توسط ته بیعت ولې وایي دا اصل کې چې دې به یو بل سره بیع شرا وکړه که نه نو لاس به یو بل نه ورکاوه. هلکه دا کتاب زما په زر شو راکړه لاس. اوس خلک وایي قول راکړه قول راکړه یعنې دا خولې دا لفظ د لاس په شکل کې راکړه لاس به یو بل نه ورکاوه. لاس یې ټس پرې ته وایسته ځکه ورته صفقه وایي چې صفقة الید صفقه تسبیق لاس ټپولو ته وایي. عقدت صفقه عقدت بيع وي بيعت وتولي وي ذكر البيع فوقت كيف تريد على سي ولا وكا سبحان الله سيدنا وخبر من كواچا بعد حضرات انت التصور دي بدعت وي ما کوئی نه کوئی د دین خلاف یو نه ساده شوان نه مناسب او تصور په معاملې شروع زبردست حملې شروع او دا بدعت په کراماتو د اولیاء او زبردست حملې شروع. په دې فیسبوک تاسو ګورئ چې څوک هم د اولیاء او کرامات ذکر کوي زبردست حملې کې شروع خان دی ورکوي. ما دې وجه نه دوه جملې په بیان وکړ د صحیح اولیاء او ذکر مې وکړو د خرابو مې وکړ دوه جملې ما په دې بیان دا لوی مسله ده او دا بیعت چغه وي صفا به درته وي دا بیعت خو بدعت دی. هلکه ته حدیثونه نه خبر ظالمه صرف لس حدیثه دی اورېدلي دي او ظالمه د حدیثونه بالکل نه خبر مسایل مستنبطه او قطع پته نه لري. بیعت یو څو قسمونه دي یو ته بیعت د ایمان وایي ځان پرې کا بیعت ته چا د ایمان خورې او حدیثو کې یو کنه ډېرو کې صحابه بران رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کو په ایمان باندې. دویم بیعت په هجرت دی دا مې یو نیکی ده. بعضې صحابو په هجرت بیعتونه کړي ټولو نه بعضو. دریم بیعت په جهاد دی لکه د حدیبیې په مقام کې د اونې لاندې چې صحابو بیعت کړی و الذين بايعوا تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ده بيعت جهاده والبيعت خلافت بيعت خلافت رسول الله مبارك زمانه کې نو رسول راغلی حضرت ابوبکر صدیق سره خلق بیعته حضور پاک زمانه کې نو بیعت خلافت پیغمبر علیه السلام سره د بادشاہي بیعت چا نه کړی لیکن دا ابو بکر صدیق او دا حضرت عمر او دا حضرت عثمان دې زمانه کې بیعت خلافتونو بیا شوي دي. علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. څو شو لکه بیعت ایمان دویم هجرت دریم بیعت جهاد او څلورم بیعت او پنځم بیعت د تصوف یا بیعت د سلوک بیعت د طریقت ستاسو بیعت د تصوف ته ورته وایي
چې بیعت د سلوک ورته وي دا کوم ځای کې مړه نه هم صاحب کې وي ناشنا طالب ناست دی نو تاسو څه کوئ که نه څوک ناشنا دی نه هم صاحب کې نه هم صاحب کې نه هم کوي ته ناشنا د کوم ځای دی دغه د ملګري دي نو خبره خلاصه نو داسې هم نه که نه مړه ګزاره کوئ گزارا کوي طالبانو ګرمي ده نو حاصل د خبرې څه شو بیعت د تصوف ورپسې ده بیعت د سلوک په یو لار ده دیم بل مې ورته څه وویل دا طریقه دا نومونه ورته مونږ ایښودلي بلکل دې کې شک نشته نومونه مونږ ایښودلي وستوي بیعت د سلوک بیعت د طریقت بیعت د تصوف ستوي باندې اعمال بیعت کوي وچا بیعت کوي باندې اعمال بس او دا نو مرته مونږ یې په نوم د بیعت نه وي خان نو مونږ کې مونږ اختیار نو مونږ باندې ولا بیعت دا بیعت ته بالکل نه کوي نو مونږ اختیار دی مدرسه عائشه للبنات مدرسه صفيه للبنات مدرسة أنس بن مالك مدرسة عبد الله بن مسعود نمونه مونږ خلک مدرسه لپاره نو نوم کې مولانا تعالی مکمل اختیار دی چې غلط نوم نه نه غلطان له شي لور له خوده شي زوی له خوده شي مدرسې له خوده شي دغه څه ښکار نشته نو نوم ټیک ته د حضور پاک زمانہ کې نو لیکن دې بیعت هم څه مقصد دی دا بیعت پچا دی مولانا سے وایا په دې کامل کې دا ورکو دې سره سره بیعت کې لاس ولا خیر ورته سوي ورته هغه ورته سوي ورسونه خپل الفاظ ورته دا ورته امن بالله ایمان تازه کې دا چې مکافر دا ورته بیا ورته سوي وې دا عهد کا دا عهد کوم چې د بدن په اعمالو بدن نفس وکوم حتی الوسع او د ګنا نه بدن ساتل او دا عهد کوم چې دا کوم تماته وظایف وې ذکر راته ہے نبی شریف کا نو وظایف بدري بدن پابندي کو ان شاء الله وسلام وې حتی الوسع وسلام وې دا قسم بیعت دی او دا بیعت چې څوک وي بدعت دې دلته دې مال جواب ورکړي دا کوم بیعت الله دا بیعت د ایمان خو نه دی ولې لکه حوله عصابة من اصحابه صحابه سره بیعت دی ایمان خو اشتره مخکې نه او چې وایي بایعوني فی روایت حافظ هم لیکلي دي عین قد بایعناک یا رسول الله وهو بیعت کړی دی وایي بایعوني نو بیعت د ایمان خو نه دی صحابه دي بیعت د هجرت هم نه دی بیعت د جهاد هم نه دی بیعت د خلافت هم نه دی نو څه بیعت شو درته وایم بیعت په نیکو په حسنات چې نیک به کومه ګناه ونه کړو ګناه نه کوله به نیکي ده بیعت په نیکو په ترک د منکراتو نو ټیک ده که ته بل نوم یې دې بل کېده ده په نوم کې درسره جګړه بلکل نه کومه خو دې بیعت ته په نیکو او په ترک د منکراتو بدعت د کوم نه نه وی دا خو پیغمبر نه ثابت دی بایعوني ما سره بیعت وکړئ على پدې خبر الله او پته ویلا تشریکو په کې راغی شی دا اسه توسقا وي لکه اوسم چې څو بیعت کوي د خپل پیر سره نو مخکې پیغمبر بالله وي بلکې باندې خلک کو چې نکاح او تلیف محمد بالله وي دا دراري نو لا تشریکو بالله شیئا دا وي دا مسلمان ته وي دا نه ایمان راوړل لا تشریکو بالله شیئا ما ویلو شرکا شیئا شرکا مقول مطلق په اعتبار د موصوف المقدره سره او یا فلا تشركوا به احدا فتوسطا وي لکه ټول د مکه خلق او د مدینه خلق د شرک نه کړی او ما وایي چې شرک اطلاق پر یو په سمعت کې ان اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر ان اخوف ما اخاف على امتي غير اغشيرين بقول من شرك اصغر ده قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله رکوټ شرک سچره قال الرياء والسمعه تخودنه او اورونه شهرت تباره او کار کول ولا تصرفوا غرامنا کوي صراحه نو دی وګړي نه نه کولې صحابه او خبر منځو دی ورته
ولې دا اوصاف مخکې موجودو د ایمان نه مخکې په دې خلکو کې ولا تزنوا په کور باندې جنډې د زنا لګېدلې ولا تقتلوا اولادکم وایه دا څنګه وایي چې دا اعمال مخکې موجودو ولې سره بیا دې کرا نشي ولا تاتوا ببهتان دې به بهتانونه لګول بهتان پیژنې رسول الله مبارک فرمایل چې د پچا بد موایه دا سخت ګناه ده او جرم دی لا تقربوا دا غیبت نو صحابه کدا مونږ کوم وصف ذکر کو کدا پکې وی یا ګناه ده وی چې پکې وی نو غیبت دی او کپا کې دا وصف نی فقط بغته مختار نو کدا چې خوشي شاعب وي او اپه خبر شي په خبرېږي نو کدا عیب پاغه کې وو غیبت شو او کدا عیب پاغه کې نو بهتان شو دا تاسو به بهتان دا ټول صفاتونه په دې کې موجود دي د ایمان نه مخکې تفترونه تاسو د ځان جوړوي افتراء درو جوړول کله سوال وکړي چې بهتان وایي ته چې جوړي نو دا صفات ماده شو یا صفات کاشفه شو صفات کاشفه وته وایي کشف یو کړه بهتان چې تاسو د ځان افتراء ځان جوړوي د بهتان در بین ایدیکم و ارجلکم فی قلوبکم دا بین ایدیکم و ارجلکم معنا یې څه کړل فی قلوبکم د لاس او د خپو په میانس کې نو د لاس او د خپو په میانس کې زړه دی نفس دی نفس او زړه نو بین ایدیکم و ارجلکم سمانا فی قلوبکم فی انفسکم فی قلوبکم ای فی انفسکم او بعض حضرات کوي چې بین ایدیکم و ارجلکم نه مراد اندام محسوسه ده زنا والا بهتان بهتان د چا دی زنا والا چې تاسو دې لاره جوړوي بین ایدیکم بین زنا وکوي زنا بهتان لګوي او یا بین ایدیکم و ارجلکم من قبل انفسکم او یا بین ایدیکم و ارجلکم مخامخ بهتان لګوي خوشي شاونه مخامخ تاسو مکوي سومي وبولانا سيبو تفترونه بين ايديكم وارجلكم في قلوبكم تفترونه بين ايديكم وارجلكم دا او خپل اندامونو نه جوړوي او به چې ما د پلان کې لور سره زنا کړی د پلان کې خل سره مې زنا کړی او یا درې مې سوې بين ايديكم من قبل انفسكم یا بين ايديكم وارجلكم مخفمه دا ملګری پښې چا مخامه ولا تعصوا نافرمانی بنا کوي لا تعصوا نی پکې ولاګو زما نافرمانی بنا کوي یا لا تعصوا الله ورسوله فی معروف بنه کوي چې موږ د نیکی وایو نافرمانی بنا کې عمل وکوي بس نور اوصاف او تفضل ته دا اوصاف ذکر کړل د کدوې کې راځي لري شرک هم کو سره هم کولې جناکارې هم کولې اولاد هم قتلول بهتانونه به لګاول او نیکی به نه کول خو ګناه کې به د مشرانو اتباع کول پوهیږئ په خبره د صرف غټ ګناهونه او شمېر نورم نشته غټ جرایم او شمېر ومن وفا منکم هغه چا یو فوق ستاسو نه په دې مذکور فاجره علی الله ثواب یې په الله او دلته یو سوال کوه سوال دا کوه چې فاجره علی الله کې هو علالة اللزوم الزام د پاره دی نو دې نه خدا معلومه شو چې ثواب په الله واجب او لازم دی دا خو د معتزله مذهب دی معتزله وایي اصلاح د عباد واجب دی په الله انفع د عباد او اصلاح د عباد فالله واجب دی دا خو د معتزله عقیده ده موږ نه وایو شرعیت کې تاویل ثوابه فضل وثواب عقابه عدل الله تعالی عذاب ورکړي عدل او انصاف دی او که ثواب ورکړي زموږ هیڅ حق نشته د فضل ولې به زموږ حق نشته قسم په الله که موږ د الله د نعمتونو شکریا ادا زموږ عبادت او د خدای د نعمتونو شکریا نشي ادا کولی باطله ثواب او زموږ عبادت کوم عبادت دي چې خدای چې لا قبولي کړي زموږ څه عبادت نو وجوب د اصلاح په الله نشتا ثوابه فضل وعقابه عدل نو علیه ولې راوړو دا علیه د بلې وجې نه راوړو ادا چې الله کوم د فضل وعده کې پوره کوي اذا وعده وفا چې وعده کې نو الله پاکي څه کوي پوره کوي ځکه عادت چې په ما واجب ده الله مکلف مړ چې شی واجب کوي
وجوب خو دې ته وایي چې دا کار یو که ثواب به ورته میلاو شي او که یو لکه عذاب به میلاو شي آیا د الله په حق کې راویلی شي؟ نه، وجوب پرې نشته، د الله حکم ده. ټول مملوکي دي د الله، که هر څه ورسره کوي. زما په جیب کې روپۍ دي، که دې شلوم د چا پېسه ټول د الله بندګان دي، که هر څه ورسره کوي. نو حاصل د مسئلې څه شو مولانا چې دا علی ولې راوړو؟ د الله وعده کړې ده، وفا پرې کوي، ځکه یې لفظ د علی راوړه. ومن وفا منکم چې وفا وکړه په دې ټولو ستاسو نه فاجره علی الله ومن اصاب من ذلک شیئا، هغه چا چې ثابت وکړه د مذکور د یو شي لره او د شرک نه علاوه ولې د شرک نه علاوه ولې سیاق په قرینه ده او دا په قرینه ده چې صحابه دي سیاق قرینه ده درته وایي چې ثابت وکړه د مذکور نه یو شي او سیوا د شرک نه چې سرقه وکړه زنا وکړه بچی مړ کړ بهتان یې ولګاو فروقب فی الدنیا او دنیا کې ورته سزا میلاو شوه نو فهو ضمیر د روقب مصدر ته راجع دی دا عقاب کفاره شوه د ده دپاره زنا یې وکړه او حد د زنا یې ورکړه دی کفاره شوه قتل د ولد یې وکړه او بادشاه ورته سزا ورکړه دی کفاره شوه سرقه وکړه بادشاه سزا ورکړه حد ساعت د سرقې دا کفاره شوه بهتان یې ولګاو په یو ښځې باندې د زنا او دوی ولا څه ورکړه حد قذف ورکړه دی کفاره شوه نو اوس ووایه که نه که شرک یې وکړه او بادشاه مړ کړه نو دی کفاره ګرځي وایه که شرک یې وکړه مرتد شو او بادشاه مړ کړه دی مرتد دی کفاره ګرځي وایه ماته نو مانځه کوو چې سیاق قرینه ده چې د دې نه مراد څوک دي لکه شرک نه مسوا او دویم دا چې صحابو ته دا خبره کوي او ته پته چې دا به شرک نه کوي شرک جری به نه کوي او ریا وغیره کراله انسان دې نه خلاصېږي دا ولا کفاره ومن اصاب من ذلك شيئا چا چې ثابت وکړه دې مذکور نه وشي لره بلې وکړه ثم ستره الله عليه مقدر کا الله په پردا واچول بلې وکړه څوک ته خبر نشو زنا وکړه څوک ته خبر نشو بچي ورته څوک ته خبر نشو بهتان یې ولګاو او بس خبره پټه کړه وهو دا سړی چې دا مفوض دی الله ته ان شاء الله به عفا عنه عفو وته وان شاء الله به عاقبه عقاب ورکی نو رښتیا وایا چې شرک څوک یې عمر شي نو بیا الله پاک هغه عفو کوي وای کنه نو ماته ودا شي سیاق قرینه کړه سیاق رسو ته سبق مخ کې دا وای دا قرینه شو قتل ولد او دا ټول یو بل نو کدا الله خو خدای سزا ورکړي او کدا الله خو ایمان ته مخ کې ویلو نو رحم کول شي کوي الکه پیږي کنه شرک نماز ورته باقي ګول ټول بخل شي او ابا قانون ني بلکې سبای رحم پیدا تفصیل ما ویلې چې په باندې نه دی په دې مې کې ویلو کنه دې دلچسپ خبره مې کړې و مې چې کوم ځای کې راشي چې ارسه وته په ټول مې وکړ د سلو تاسو قاتل وغیرہ دا قانوني لا بسي رحم لا غنور نصوص تعرض نشتا وان شاء عقبه فبايعنا من بيعته قد حضور پاک سره على ذلك بلې خبره چې بیعته کې موږ سره بیعته خبرانه سیوا او د دې یو سوال راځي چې دا خو ما ته جواب کړی دی چې دا خو ډېر ګناهونه دي الله پورې دې تر شو ته جواب مې وکړ چې دا غټ ګناهونه دا هغه چې دوی کې موجود دا خطرناک ګناهونه دغه تخصیص وکړه نو دا نه دي ټول ګناهونه ته مراد دي ها اوس دلته یو اختلاف ته زموږ او د شافعي صاحب په میانس کې اوس نه پوهېږم چې د اختلاف موږ جوړ کړی دی نو خدای دې پکې خیر زه تاسو پوهیږم امام شافعي رحمت الله علیه وایي که دنیا کې یو سړی غلا وکړه زنا وکړه بهتان یې ولګاو او دته قتل یې وکړ او دته سزا میلاو شو حد یا قصاص په دا کفاره ده ګناه ختم شو دا حدیث هغه دلیل شو فهو کفاره له او ستا شارحین لیکلي دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې حدود او قصاص کفارات دي حدود او قصاص زواجر دي زجر درکې چې ویل نه کې لا تعالی پر کوم چې ویل نه کې وڅ وګڼي زنه پر سزا ورکوم چې وڅ وګڼي زواجر زجر قتل یو د قصاص ورکوم شوا چې وڅ قتل نه زواجر وګورئ یو
खबर है तो इमाम से बोल बिल्कुल नहीं इमाम से बल्कि जब हम शुरू इमाम अबू हनीफा अबू यूसुफ मोहम्मद मदीना में क्या कॉल नहीं दा दो मुख्तार दिखली जब हम अहनाफ और मशाइख को दिखली दो मुख्तार किस्ता तब जब हम बाद मशाइख कोई कि ना कफारात की बोले जब हम बाद मशाइख होते सब कफारात होते وخير دور مختار نمود دویم درجه فقیه ہے صاحب ہدایت قدم نمبر والا ہے دور مختار دویم درجه فقیه ہے دویم درجه زبردست تو خیر خبر ہے ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد ظفر رحمهم الله قول پر نشتا او دور مختار نکلی دینو خبر مضبوط آندا نسبت کو بدو کہ احناف یو طرف تے شوافی بلتا अगली कफारत थी अहनाफ कोई सशेरे जवाजिर दी जजर कफारत सवातिर ने दी ची गुना पे पड़े कफारा सत्तारे वशे गुना न खत्म दा हदीस लचा शरीफ दलील शुबह व कफारत लगवाया उन सवाई वो एक तो वे इसका जब कफारश तो वे इसका नो कफारा वश और तो तौबे ना इस तरह नो कफारान जोड़ी दमा दराए और वसारिक मसरताउन कवा अफसे वसारिक वसारिकतु फक़रु ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फमन ताब मिन बाद ज़ालिका फमन ताब मिन बाद ज़ुल्मिही बस तो बसे बता वास्ता नचे अरकला फक़ो एली और मसल गुनाह खत्म शवा अमन ताब जरूरत से नसवाल वसारिक वसारिकतु फक़ो एलिहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फमन ताब मिन बाद ज़ुल्मिही व अस्लह अरकला की गुनाह खत्म शवा वक़त हिदायत सारा zaman taaba ज़रूरत थे मालूम है कि जी गुनाह ना खत्म शवे दा ज़जर तो बस अलग ना कुरान दिया दायो देम नदा देम अगले फआज़ूहुमा कम ذکر अगा वल्लदान यअतियानहा मिनकुम फआज़ूहुमा सवाल का वल्लदान यअतियानहा अगद वकसान क़दहाउन इदा ज़नाउ की मिनकुम फआज़ूहुमा तुम भी महके दा हद ज़नानु दा रुस्तरा करे फला मकने फआज़ूहुमा और पसेदा व इन ताबा व अस्लहा अज़ूहुमा हद वल्लदान यअतियानहा मिनकुम फआज़ूहुमा तदावला वर्के फ़इन ताबा व अस्लहा बताओ कि तेरा जिहाद नफस तौबा जरूरी है जिक्र कदा कफारा और तौबे से जरूरत है सभी पहले का दरीम लगा दरीम तहद क़ज़फ पबाब के लिए फ़इन लम यअतू बिअरबअ सिंगल रका सरलराशा वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात अल-गाफ़िलात वल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनात ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة والذين يرمون المحصنات ये पाक मुखालिफ का इल्जाम देने वाला की बहुतान इल्जाम देने वाला की ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أو ضرور गवाहान रोगड़ी वजलिदुहुम 80 जल्दा अत्याग में हद कदम और के अभ्यास है वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा शहादत पर कब्र व उलाइक हुमुल फासिकून इल्ला الذين ताबू जी गुनाह खत्म हुआ इल्ला الذين ताबू से जरूरत है इल्ला الذين ताबू से जरूरत है नमाज नहीं नमाज सलाम नहीं Sarung teman dari dale aga
فاقطعوا أغا ودريقا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا لا سزاد الدنيا شو شر زندگی شو ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أمر الدنيا سے صحیح آخرت کے عذاب جوتا آخرت عذاب بلا ختمی کی آخرت توبہ ہو بس لا من نصوص سرطر او دا ابو هريرة روایت تی دا ابو هريرة روایت تی ومسلم شریف کشتا لا ادری رسول اللہ مبارک نے تپوس شوی ابو هريرة خلوص تی مانا وڑے دیا دا مخکنے خبر دا دا کمائی و خبر دا مخکنے خبر ابو هريرة خلوص تی مانا وڑے دی ابو هريرة سوئی دا رسول اللہ مبارک نے تپوس کی حدود کفارات تی کہ نہیں رسول الله مبارك فرمى لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا الحدود كفارات لأهلها أم لا ما تفتح نشتا ولي لخذها وقلا في بخيل أو قل رحم لهم قوليش كفارات وتونا لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ده مسلم رواية رسول الله مبارك فرمائے لے حدیث مرفوع علی لا ادری الحدود کفارات لأهلها أم لا ما تفتنی جی کفارات اقبل آل لپار دیکنا ولی تصدا ورکی نو بیت توبین لیستے ورقول شی او قرحن پہ کئی مکول شی دینا سے جوابکو وہو کفارت لہو دینا من جواب دا کرو ادھر کا توبہ مقدر دا سب مقدر دی اب پتہ توبہ کم دا نمولانا سے دعو خبر پہ قرینہ لکنا یو سړی ته وایي چې سبا به د لاس پرې کوم قسم په خدای دومره به د شپې دې توبې وباسي چې د توبو سره به د فیضونو باران نه وي چې خدای اوس مې ماف کړي اخلاص مې کړي بیا زما توبه ته لاس مې کړی چې دا سزا ولا ورکوي نو دې به توبې وباسي که به نه وباسي لازمه خبره چې توبې وباسي نو توبه مقدره ده دلته فهو کفاره بعض حضرات فهو كفارة للبعض لكن أنا جواب من هذه فهو توبة مقدرة قلنا كان في مسائل أخرى مناسبات شو باب سا باب البيعة على أمور الإيمان دا أمر الإيمان ده جل سرقرنكم ما كي أغيك نسوبوتيو أو دلتا اغا سیزون ری کراغی مخی اغو کراغی کول امور دا ایمان اس اغا ری که تجنب امور دا ایمان تبعی مولانا سے مخی اغو کراغی فعل سوالکا امور دا ایمان اس کمی یودی که تجنب امور دا ایمان تجنب دا شرکنا تجنب دا سرطینا دوشو تجنب دا زنانا دریشو تجنب دا قتل دا اولادنا سلوشو تجنب دا بہتاننا فندشو لا تاسو فی معروف عصیان نکول فمعروف کف وشو نو امور دا ایمان وشویرا نو بیعات علا امور ایمان راتے دے مناسبت کدا باقصار او دو مسائل مستنبت و باسو یو تدا معلوم شوا چو عبادہ بدری ہم دے لیلۃ العقبہ کے بیعت کون کے ہم دے قوم مشر ہم دے کوئی شبہ خبر عبادہ سوچ دے لکا اللہ یا بدری دے یا بیعت کون کے لیلۃ العقبہ دے او دریم قوم مشر ہم دے تاتے معلوم شوا اور مولانا صرف ایک پتہ لگے دے مخی باق فصلو کہ انسوار ولی اللہ صفت کئی لکن دوی رسول اللہ مبارک سرا دا ہجرت نمخ کے بیعت کریو او دعوت دا ایمان دا ہجرت ور کریو او دا نصرت عہد وسر کریو جاتا نہیں شکرہ بیعت کریو بیعت دا عقبی دا بیعت ایمان دا بیعت ایمان نو انسوار ولی فضیلت ذکر شما خشابہ سے دوی بیعت عقبی کرے دے دوی رسول اللہ مبارک کا دعوت ہجرت ور کرے دے دوی بیا در نصرت وعدا کرے دے نصرت کرے دے دے وداشو کہ نبی علیہ السلام قال وحوله او بد بیعت ایمان معلوم شو
ليلة العقبة بيعت تجامل جمعنا نسير إيمان نبي ثم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا الذين بيعت تصوف ما لهم شو بيعت سلوك ما لهم شو بيعت طريقة مرتبة لشيء بيعت فالنيكو أو فترك دقناهن تدو بشيء تاتي ما لهم شو أو بلت شيء ده لا تشركوا به بلدا شو أستاذ فقبلا مولي شيء ما سر بيعتك تسبب फिर से बखबला मेरी शिमुरिदान होता या हाजिर उनके मसर में आते मेरा खुदावत दिन वार का दिया गाली खाला कमादी पिरान में तेरा से विधि खाल को तो बखबला उनके मसर में आते हैं या खुदा ने कसम चाहता है जरा से तर्जुमा देता कुंगुना कसम चाहता है चिके ने दिन को खबर देता कुंगुना ना नो के सभी चाहता है चिके ला सुके ने मसर में आते हैं लेकिन सुगुना दा खुदावत है खैर है मसर में आते हैं दावत है खैर का गुनाह होना بعد خلق پیران دایره تیرازونه لري چې دا پیران په خپل خلکو ته وایي چې مسله بیان وکړي نو ولې خرابه وایي خلکو ته وایي چې بیان وکړي پیران سره خرابه وایي تاسو نه وایي چې دا خبره چغې وایي خدای پاک لکه دا څه خبره ده بې ځای تهمتونه جوړول ویلي شي بالکل دې ثابت شوه رسول الله مبارک صحابو ته وایي سره دې چې صحابو کې دا ګناهونه متحقق کېدل چلے معمولی کو احتمال پکې او بیا ورته مسله بیان وکړي دا زموږ د پر مسله مستنبطه شو یو استاد شاګردانو ته چې مسله بیان وکړي یو پیر صاحب خلکو ته چې مسله بیان وکړي په دې د پیر محمد پټاوه دا خو دعوت الخير دا دې بل مسله معلومه شو د شرک مذمت معلوم شو بجميع انواعه شيئا د سرقې مذمت معلوم شو چې بشمیره د زنا مذمت معلوم شو دا قتل اولاد مذمت معلوم شو دا بهتان مذمت معلوم شو ومعروف کې دا عدم اتباع مذمت معلوم شو لسان باندې کې معروف کې معروف څه ته وایي معروف هغه معروف صلاحه في الشريعه ما عرف صلاحه اذا هي صلاحيت معلومه بشريعه دیتا معروف ہوئے تدیر دل عصیان نے ما ثبتا قبحه في الشرع ما ثبتا قبحه في الشرع معروف کے بنے کے دا معلوم بلتے اولا مسئلہ معلوم شوا کچا کی یو گنانی نو دا مذمت دا گناہ دا وجہ اگوی طویل شکل دا گناہ مکاوے پدیر نفع پاکی نیجی دا گناہ نکو صحابہ زمانو بھی جدا خمو نکو کچاکی او گناهی در گناه در شناعت توجنا او در عظمت توجنا در تمیر شکل گناه مکاوا دا همه مسئله دا دیر خلق کوئی رسے منتوجه در گناه مکاوی دو دا گناه نکو بولی دا شرک ما باندی دی ماوی دا شناعت در گناه در وجنا دا عظمت در گناه در وجنا دا تبالا مسئله معلوم شوا او فاجروا علی اللہ دلیل وجوب نواجو میگی دا استحقا اللہ باندی دلیل اللہ رواليكم رواليكم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له دا رد شوفا معتزلة وخوارج باندې هغه مرتکب د کبیره سوی د ایمان خارج رد شوفا معتزلة وخوارج ولې هغه چې مرتکب د کبیره د ایمان نه و خوارج وی کافر شو معتزله وی په مرتبه کې دي او دلته سوی چې نه عذاب ملاو شو نو کفاره شو کافر بیا په عذاب باندې کفاره نه ګرځي د ایمان نه چې وت نو هغه ته په سزا باندې کفاره نه ګرځي معلومي کې د ایمان نه وته ومن صار من ذلك شيئا ثم صد او اي یو بل خبرم درته ومن فعوقب في الدنيا فهو كفار ومن أصاب من ذلك شيئا فهو إصابته لمذكور يشوف الله بفردكه من الله فوق عفو عنه دامرت شبه معتزلة وخوارج ولي لكاغي هو الإيمان نوت الإيمان نوت عفو لك من الرئيس إن شاء عفو عنه إذا خذها فوق عفو بوضوكي نقبل رحم فموليات راجي نبجامة درسو إن شاء عفو عنه وما يرضى وهي كان فخوارج
جو معتدل ځکه چې سړی د ایمان نه وو نو بیا عفو نه کیږي وان شاء عاقبه رد شو په مرجئه ځکه مرجئه وایي شابه چې ضرر نه رسوي دلته راغی ان شاء عاقبه خوارج معتدله هم رد شو په مرجئه هم رد شو دا دې معلومه شوه چې د خدای خوښه ده که رحم کوي عذاب ورکوي نه ورکوي او که د خدای خوښه ده قانون مطابق فیصله کوي نو عذاب به ورکوي وبایعناه علی ذلک دا د شاګردانو بیعت د پیغمبر مبارک سره د استاد سره دا دې معلومه شوه بیا د تصوف او د خپل پیر صاحب سره دا کوم په مسلې کې مولانا صاحب معلومه شي مناسبت د باب سره راغلي چې امور د ایمان او شکر یاد لري دا خبره اورت په مرجئه او باندې راغی رد په مرجئه او باندې اورت په خوارج په معتدله راغی څنګه به استاد شو امام بخاری غرض څه شو رد شو په مرجئه الا دویم غرض یې څه دی رد شو په معتدله او خوارجو باب نو دا خبره به رسټو رد شو په مرجئه رد شو په معتدله او خوارجو باندې دوه خبرې شوې ادرې مې لږ کنه حد امور د ایمان یو مخکې هغه امور چې دا فعل امر د ایمان دا هغه تجنب دی او بل خبره ته واسه کنه یا ترغیب ورکړي دا مکو او سره ورنه مر واسه کنه د حسب باندې خمسو کې نشتا دا نور دیتا هغه امور او چې دا تجنب امر د ایمان خلاصه کومه ورپسې مولانا سي باب من الدين الفرار من الفتن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يطلع بها شعب الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. شعبة من الدين شعبة مقدر كم شعبة الدين ذا فرار تيخت فتنونا فتنونا تيخت ذا شعبة الدين ذا مناسبت ذا كتاب الإيمان سر في واضح حديث ذكر الإمام بخاري بني الدين وإيمان يوشي يا ليش مناسبت ذا كتاب أو إيه رب مرجع أودي ذكر الدين والدين خدونا مركب لنا اسلام راوي اسلام من مرکب کړو دین راوي وایا دین من مرکب کړو بس په مو باندې درات نه دي من الدين شعبة من الدين الفرار تختل فتنونا نو كتب دا خبرنا قرات شو لك من تبعيدي لي وایا كان نو دین مرکب شو من تبعيدي لي اذا فرار ده وجود ده نو ما قولي چې د دین د ترکیب ده قائل یا دین دې ټول ته وي عقیده ته عمل ته اخلاق ته معاملات ټول ته دین وي او ما مخکې ویلو چې دین وته ولې وي دا یو جزا ورشته یو ځقایل او مراد نه دي او کومه چې نه دین ایمان مراد دي جو شو نو دا امام بخاری په ترجمه الباب کې من دین دا حدیث کې دا ترجمه الباب حدیث کې نشته نور مسله وټی دا مستمره مخکې دا فلا تخت ته وایي او د تیخت نه مراد حسي تیخت هم ده چې کوم ځای ګناه راغلی ده نو بیا ته یو کار چا راوېده کړی د پنځلس ورځو او یو څلور پنځه ورځې مې تېښته کړې ما فرض یفر فرضا ما تحته وباسې ټوله ګناه وه د سترګو ګناه جومات کې وایه ناستو ما یا په کوټه کې درته پروت وم بعد نه شو مته ټول بربنډې چې نه کې کړې صرف عورت پټه او صرف سینې پټې او باقي بربنډې په بازار کې په مارکیټ کې او د دریا په غاړه باندې د انګریزانو د مسلمانان دا ټول برمن په مارکیټونو کې پیدا سړی د ایمان خلاصې وباسي تاسو یې دمدې ته فرار وایي نو فرار نه کوم یو فرار په هیڅ یا او دویم د فرار نه مراد فرار قلبي دی څه مې وایي توجه مو کولی شي فرار حسي او مستحسي مراد دی او یا فرار دا زبردویم که دعوت تکار ورکاو دعوت نو بیا فرار معنوی وکا زړه کې نفرت د ګناه سره کاوه دعوت چلاوه او که دعوت تکار نه ورکو باقي ته پکې خرابېږي نو فرار حسي کاوه خلاص کړه او فتن څه ته وایي فتنه یفتنو ضربه یضربو باب دی فتنه څه ته وایي پیژنې فتنه دې ته وایي چې څه معنا وکړم یو شی په اور کې واچې
فتنا یفتنو فتنتن یو شی په اور کې واچي او ذات صفاکه دې د فتنه لري ډېر معنی لري په فتنه فتنه عذاب تم وایي فتنه څه ته ویل کېږي عذاب ته ویل کېږي انما څنګه دي نه ابل دی شرک فتنه ویل شي نه کنه څنګه دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه دقوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جهادو کې شرک ختم شي الشرك على بقى ماشي يا بالكل اعدام ماشي يا وجه اليوم او ذكرتني مراد ازمائشنا موسى عليه السلام تعالى وفتناك فتونا ازمائشنا يا لابد ما وسوي کہ دا کما یاتے او سی ویرکا انما اموالکم و اولادکم فتنہ ازمائش اور دا فتنی اطلاق و گناہون باندې کېږي جرائم او په ګناهونو د چا اطلاق کېږي د فتنې کېږي ولې ځکه دا سبب مفسد عذاب دی ودلته کې د فتنې نه مراد څه مراد دی مولانا صاحب علامه د قیامت ګناهونه شرکیات اسباب د عذاب ټول د رښتې شي ښه اوس مولانا صاحب د کتاب الایمان سره مناسبه خو دې طریقې دین او ایمان د باندې یو شی او مخکې سره سم مناسبت دي انصار فرار کړو د فتنو د ضلال نه نصرت رسول الله مبارک د شرک او د کفر د فتنو نه فرار کړو نصرت رسول الله مبارک او غرض امام بخاری رحمت الله علیه کړي دا معلوم ده غرض وایي څنګه یو عمل کول امور د ایمان دي نو تجنب د بعضې څیزونو نه امور د ایمان دي سمې وایي څنګه د بعضې څیزونو عمل کول امور د ایمان دي دغرانګې د بعضې شیانو نه تجنب او فرار هم امر د ایمان دي بیا غرض اوس راځو عبدالله بن مسلمه دا مولانا صاحب دا اصل کې بصری راوی دی خدا بصری نه دی دا عبدالله ابن مسلمه مدنی دی عبدالله ابن مسلمه سره مدنی اصل دا بصری و نو محشر بصری لیکلی دی نور بیا ټوله زندگی اصل نسبا بصری دی موطنن مدنی دی موطنن اخره کې مدینه کې پاتې دی او امام مالک کو پیژنئ عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع مشهور تابعي عبد الرحمن وذكر صحاح وراوي دي فلان نقل في فلان عبد الله ابن عبد الرحمن دي دام اجل او تابعين دي عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك ترشيو سعد بن مالك خزرجي رجال طول مدنيين دي خاص مسلسل بالمدنيين شو سمعوا مسلسل معنا بكريوا بالمدنيين انه قال ابو سعيد الخدري ويلدي قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يقرب ان يكون تشيبا خير مال المسلم كخير اسم دكان شي نو غنامان بیا خبر شي قبل مستقي غنامان شتا او كخير خبر مقدم شي نو غنامان با اسم مؤخر شي قریبا د چوي په بهتر مال د مسلمان ګډه چیلې مولانا فضیلت په کا غنم او شاد ګډو چیلو دواړو ته غنم او شاد ګډو چیلو او چې ګډانی وړای والا تاریخ په نوم دوا اند یو کمش بیا ګډانو ته یو دوا اند مورته او مغز مم غیر دې چیلو ته چې کوم دا وختو والا دي موږ د چیرې وایو ته ویلې وایي یا دې په خبره نو مغز چا پورې مختص نوم دی چیلو پورې او دوا انون او کمشن چا پورې مختص دی ګډانو پورې او غنم او شاد دواړو مشترک دي
ګړ چیرې دعا وایا بهترین مان مسلمان بغیر چیرې وي یتبع له اتباع بها په سبب د دې ګړو چیرو دلیل وجه دی پسې باندې شعف الجبال لسلون د غرونو او د مواقع القطر چې کوم له بارانونه کې دغه په یو ډول باران دا ولې مولانا صاحب د غرونو سره کې دغه د غرونو سره کې یاګانی او مواقع القطر چې کوم له باران نه کېږي الته ګړي چې څوک نه ساتي دا د باران نشي نو غیا درونه شي چې کوم له باران نه کېږي خلک تاسو ګړي چیرې دی پسې بغرضی دا ولې بهتر مال وي یا فر تختی بلا سړی بدینه په سبب د دین خپل من الفتن د فتنون تختی با دا غرون سرونو ته بدلی او هغه خورونو ته بدلی چې کوم د بارانو کېږي دی په تختی د فتنون سمرا دي د کې وسوای دا سه اعمال وي چې هغه ازمایښونه وي دا او وطن کې ازمایښ کې قتال بین المسلمین دي سوکم یو ډول سره مرګري کېږم د ظلم دی مسلمانان دي کله سره مرګري کېږم مسلمانان دي کنه کېږم پریدي مینا یو ایمان را دوري مالا وسو دا مې وخت نشو او تاسو ګناهونه دي چې تختبا دا کډوې د سترګو ګناه بدي دا هو ګناه بدي دا نظر ګناه بدي زه په زه خاني لګېلې او ټیګم دیو جمعه تا موږ ته ناشنا جمعه ته امرګری ماته د مخامخ ځای وي تل کو سره نه پورېږه ما وینا ودا دنا خان ولا مو ولا زنام بالکل فریدا معنا چې حکومت ته پابندي نشته ویا مخصوص ځای نه دی هغه کې باندې نه کې بل نه هغه لسنس یې ورکړي دي او هغه کې هر قسم خدمات ته باندې نه کې ملاوي دا لسو درهم نه والا تر 1000 درهم پورې د شلو درهم او دا هر وخت ته ملاوي او آیان الله دې مستقي دیواته ته کې ملاوي دا ټول خلک په پیسې کې په باندې سره او دا په دریا ته غالي دي او کشته دي او باندې کې د جنته ورته په غاړه باندې راځي او واپس دا فتنې دي کنه نو فتنون مراد څه شو یا وسه یا دغه قتال بین المسلمین یا د فتنې مراد د ګناهونو دي چې نشي پاتې کېږي پته دا مشي مولانا دا اورانه د دعوه خوستانه دي رسول الله مبارک فرمایي چې داسې دینا بشي چې بلال کوڅو کې وجه نه کېږي سو په بدل نه کوي حتی کې یو سره په بلال رواني دوه کسان بدلاري په میاس کې زنا کوي دغه ته یې وایي لمونه دې غاړه ته شي وی چې دا سو پته وی لمونه دې غاړه ته شي وی دا په هغه زمانہ کې دا سویل کدي زمانہ کې ابوبکر او عمر کې دا وسکه نو ته شاهد او یا د فتن مراد خطرناک عالم د قیامت دی یا گناهونه تخصیبا او یفر بدینه سمانا دا به په معنا دا لام اجریه کوا یفر لاجل دینه دین خلاصي یفر لاجل حفظ دینه یفر لاجل حفظ دینه یا سر یفر مع دینه به په معنا د معاکا یا به په معنا د لام اجریه کله اجل حفظ دینه لاجل حفظ دینه او یا به په معنا د معاکا یفر مع دینه او یا دا دا به په معنا د من ناشئه کا یفر بدینه دا تخت د دین دا وجنه د دین نه ناشئه دین محفوظ کوي د شیطان د علامات د قیامت نه د اصحابونو نه د ګناهونو نه د قتل قتال نه تکو معنا اخر راغشتي شي د مایشونو نه اوس مولانا سے مناسبت د باب سره واضح دی امام بخاری کی وای یفر بدینه الى تخت د دین دا وجنه دا مولانا صاحب نو معلومه کی دا چې مې د دین شو د دین شعبه شو او اے مولانا یو بلدا الى دین دا وجنه تقدیر جام چې دا فرار نه ماته کم فرار غشته وایا حسی نخلع ونترك من يفجرك ارض يترك من الله صلى الله عليه وسلم نخلعه شابا لري كومنگا خلعنا نعرف پڑاواسه ونتركه او ممپرنگدو من اغجال يعرف جوړو چې الله استاد سره نه ګناه کوي دا وعده وکړو
نو دا یو خبره چې تقریبا اوس مولانا صاحب وایا کته دا هغه زمانه چې رسول الله مبارک فرمایي علیکم بخاصه انفسکم چې کوم ځای کې رسول الله مبارک فرمایي علیکم بخاصه انفسکم او بل ځای کې سره حدیث شابه لا یضرکم من ضل اذا هدیتم دا هغه زمانه ده خلاصه کلام نشوا دستا دعوت الى الله کارو کې دا برابر کې خلک باندې پرې دی ګورې تبا بشي پرې د خلکو ته نصيحت کوا او دعوت الى الله د کار نه ورته باندې تبا کې مبتلا کېږي بچي او خلک دې پکې مبتلا کېږي بیا تختوا او بهترین اگر چلو ته بهترین مال والے وي شابه لکه په صحرا کې دې سره گزاره کېږي په باندې اخلي گزاره وکړي ولا ورته اخلي خاصه گزاره وکړي خیمه باندې ورته لګولي ګجر په کې خطرېږي دا بهترین شی دی او څو دروازه واه مو ګبارم نه کوي دا څوک دی مړ باندې سي سړی پرې دوا ګړې کېلای سره کله بچي بدل سره پیغام او مشقت کم دی کنه سره دا غلطه او تاسو وکړي کپڑا غلطه او تاسو وکړي دا ځانم ساتي کام ساتي دا آسان شی وړه په ارتبا بچیم نه خاصه دي سره جوړ دی روا دا تاسو غږم نه کوي دا څوک پټایم نه دا شی دی باندې کې ارته کوي دغه وته بهترین ماده مسلمان وي نو بس دا خبره مناسبت د باب سره واضحه ده او د امام بخاری غلط معلوم شو هدایت اصل او په دغه نه فرار تجنب امر د ایمان دی او مسائل مستنبطه او واسع دغه چلو فضیلت معلوم شو دغه چلو دغه ساتل دغه فضیلت ار پیغمبر سره ولري او در اخر وخت کې دغه چلو ساتل دغه فضیلت معلوم شو او دا معلومه شو چې کما غیا قدرتی تور شوی وي هغه مباح ده دغه بل کلام کوم چې په لاره لګي الناس شرکا او په سلاس غیاګانو کې دا کومه غیاګانې چې په مملوک پټي کې ضربونه شوی وي په چا کې لکه په مملوک پټي کې ضربونه شوی وي دا مشترک دي او که چا کړی وي نو بیا هغه روان نه کوي کله شوی غیا چې چاو کړلا نو هغه بیا راځي او کله چې مملوک پټي کې قدرتي غیا درونه ده دا هغه پټي ته پتاوان نه رسې دا مشترک دي چې معلومه شو چې خپل جواب مقام کله چې مملوک وي کنه مواقع وقت ته چې مملوک وي کنه يفر بدينه معلومه اذا تنقيب والخير الى قيامات دخول كده في اثنياشي بیا تخطا بیا ذات تخطا بس کو مولانا سے عمل حدیث عبادت کی حدیث کی جائے تو تطبیق میں